ډیرو محترمو مسلمانانو، نن د جمعې شپه ده او یو خاص وظیفه راله کوم. دا وظیفه انشاءالله تاسو شروع کئ د خپل زړه د مراد دپاره. د جمعې شپه هم ده او د روژې میاشت هم لیدل دي، نو دا ورځې ډیرې زیاتې برکتي ورځې دي، ډیرې زیاتې قیمتي ورځې شپې دي. او دا نومونه هم د الله تعالی یا حنانو یا منانو، دا هم یو قیمتي او یو مجرب دوه نومونه دي محترمو. اسم اعظم هم ورته بعضې علماو ویلی دی. نو که دا چا وکړه په دې طریقه باندې، نو انشاءالله چې د دې انسان په دې یو شپه کې حاجت پوره شي، په دې یو شپه کې د زړه مراد پوره شي، په دې یو شپه کې د زړه خواهش پوره شي محترمو. نو انشاءالله بغیر د ټیم خرافولو نه راځئ دا وظیفه راته ښیمه. انشاءالله چې تاسو به خوشحاله یې، تاسو به مطمئن یې او موږ هم تاسو ته ډیرې دعاګانې کوو چې رب کریم دې ستاسو دا حاجتونه پوره کړي محترمو، او پوره کیږي به انشاءالله. څنګه چې موږ په نیکدلۍ سره لګیئ، په زړه په درد سره لګیئ، نو انشاءالله الله تعالی ډیر خفګان کوونکی الله دی، په خپلو بندګانو باندې مهربانه الله دی، رحیم الله دی. نو الله تعالی چرته هم نه غواړي چې زما بنده دی هغه خفه شي. لہذا ما او تاسو به هم خپل رب نه خفه کوو، رب به ما او تاسو انشاءالله نه خفه کوي. راځئ دا وظیفه راته ښیمه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو او هغه مسافرو کوم چې بهر دی، الله تعالی دغه مسافر تاسو ته خوشحاله او آباد راولي. محترمو، نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه د یا حنانو یا منانو ده. کیدای شي تاسو مخکې کړې وي، لیکن دا یو ناشنا طریقه ده، ډیره کمالي او جلالي طریقه ده. کوم انسان چې په دې طریقې سره د الله تعالی د دې دوو نومونو وظیفه وکړي او بیا د الله تعالی نه وغواړي، نو الله جل شانه د دې انسان حاجت پوره کوي، د دې انسان مسلې ختموي، پریشانۍ تکالیف مصیبتونه ختموي. راځئ دا وظیفه راته ښیمه، انشاءالله تاسو به خوشحاله یې. وظیفه دا رنګې ده محترمو مسلمانانو، د جمعې په شپه باندې، نن د زیارت ورځ ده، د جمعې شپه ده. دا شپه ډیره بهترینه شپه ده او دا ورځې هم ډیرې بهترینې ورځې دي. یو شعبان ختمېدو واله دی او رمضان روژه شروع کېدو واله ده. نو هر کله چې دا دوه میاشتې د یو بل سره، یو د ختمېدوی بله د شروع کېدوی، نو دې وخت کې د الله تعالی ذات ډیر زیات هغه انسانانو ته ورکوي، انسانانو حاجتونه پوره کوي، د انسانانو مسایل او بیماری ختموي. نو راځئ انشاءالله دا وظیفه وکئ. داسې کار به وکئ محترم مسلمانانو چې تاسو به د جمعې په شپه باندې تهجدو ته راپاڅئ انشاءالله. صحیح ده، تهجد ته که څوک راپاڅېدل خو ډیره بهتره خبره ده، ډیره نور علی نور وظیفه به جوړه شي. که چېرې نشئ راپاڅېدلی، نو بیا د ماسخوتن د مانځه نه پس به دا وظیفه تاسو انشاءالله کوئ. صحیح شوه. طریقه کار یې دغه دی، که تهجد مو وکړو نو 2 رکعت تهجد مونځ مو کو، 4 رکعته مو کو، 6 مو کو، 8 مو کو، نو د دغې نه پس په بیا محترم مسلمانانو 14 پیرې درود ابراهیمي، دا درود شریف کوم چې موږ مانځه کې وایو پوره اللهم صلی به دا ووایئ او بیا به اللهم بارک دواړه، دا به یو پیره درود شریف شي، دا به 14 کرته ووایئ. 14 کرته نه پس محترم مسلمانانو 786 مرتبه 780 مرتبه 780 مرتبه دا یا حنانو یا منانو الله الصمد، دا مسره وایه، یا حنانو یا منانو الله الصمد. یاره په زړه سره یې ووایه، زړه نه دا وظیفه وکئ، زړه نه. او دا چې 780 مرتبه وي، نو بیا ورسره 14 پیرې درود ابراهیمي دغه ورپسې دوباره ووایئ او بیا الله تعالی ته لاس پورته کئ چې مالک الله نن د جمعې شپه ده، الله زما لاسونه نن خالی مه بوزه، الله ستا خزانې ډکې دي، الله ستا ذات حقیقي ذات دی، الله تا سره بل څوک شریک نشته، الله نه په وجود کې تا سره شریک شته، الله نه په ذات کې تا سره څوک شریک شته، الله نه په طاقت کې تا سره شریک څوک شته، الله نه په خزانو کې تا سره شریک څوک شته، الله ستا ذات حقیقي دی،
الله زه تا نه غواړم الله ماته دا حاجت پوره کړي، الله زما دا مشکل ختم کړي، الله زما دا مصیبت ختم کړي انشاءالله. چې دغه رنګ یې د الله تعالی صفات هم بیان کړه. الله تعالی ډېر خوشحالیږي په خپلو صفاتو باندې. که موږ د یو بنده صفات بیانو چې پلانکې خو داسې دی پلانکې داسې دی، څومره خوشحالیږي. نو څوک چې د رب صفات بیانوي چې حقیقي مالک دی، حاجت روا رب دی، مشکل کشا رب دی، هغه رب به څومره خوشحالیږي. هغه رب د خوشحالېدو به محترمو فایده او تاسو ته زموږ د حاجتونو راکړي، یعنې زموږ حاجتونه به الله تعالی پوره کړي، زموږ بیمارۍ به الله تعالی ختمې کړي. نو انشاءالله خامخا دا وظیفه وکړئ. او محترم یو روژه هم را روانه ده، نو یو دوه خبرې زما یاد وساتئ. موبایل کې چې تاسو څومره څیزونه استعمالوئ، که هغه فلمونه دي، ډرامې دي، ګانې بجانې دي، ټولې ډیلیټ کړئ. فیسبوک، ټیک ټاک دا شیزونه مکمل ختم کړئ. صرف یوټوب دې دپاره پکې پرېږدوئ چې زه پې وظایف ګورم، زه پې بیانونه ګورم، زه پې نعتونه ګورم. نو لحاظه تمام څیزونه دغه بند کړئ. نو انشاءالله چې الله تعالی به زموږ حاجتونه پوره کړي. ورسره تمام ګناهونه، کم غیبتونه دي، دروغ دي، نامحرمو څه خبرې په موبایل دي یا نور داسې محترمو، دا ټول په ټوله بند کړئ انشاءالله. او الله تعالی ته توبه وباسو. د الله تعالی در مو تا ته کولاو دی، ای بنده توبه وباسه، دونه ګناهونه وکړه چې غرونه او اسمانونه ډک شي، زه درته بیا هم معاف کوم. نو دونه رحیم رب به څه خبرې کوو محترمو، دونه رحیم الله دی زما او ستاسو. انشاءالله دغې طریقې سره وظیفه هم وکئ، دغې طریقې سره تمامو دغه څیزونو نه توبه هم وباسئ انشاءالله. الله جل شانه به مو حاجتونه پوره کړي. الله تعالی مو د زړه مرادونه، حاجتونه، مشکلات، بیماری، افتونه، غمونه ټول په ټول الله تعالی د ټولو مسلمانانو ختم کړي انشاءالله. روزانه بیا رمضان مبارک کې روزانه ختم هم کوو انشاءالله. تاسو ته به خصوصي دعاګانې کوو. موږ ته خپل نوم کمنټ کې ولیکئ، یا کو نوم نشئ لیکلی نو خپل دغه وکئ چې یاره زما دا مسله ده، دې مسلې دپاره موږ ته دعاګانې وکړه، ختم وکړه انشاءالله فی سبیل الله. خاص د الله د رضا دپاره موږ تاسو دعاګانې، ختمونه، دغه رنګې وظیفې هم کولی شو، استخارې هم انشاءالله د وخت مناسبت سره کوټې مو او څوک وي نو هغوی ته هم کولی شو انشاءالله. موږ ته هم دعاګانې کوئ، موږ تاسو ته دعاګانې کوو. الله تعالی مو تمام په تمامه حاجتونه پوره کړه. بیماری دی الله تعالی ستاسو ختمې کړي. الله تعالی دې د ټولو مسافرو تمام ګناهونه معاف کړي. دغه مسافر دی الله تعالی خپلو کورونو ته په خیر او عافیت په ډېرې ښکلې ترتیب سره په ډکو منګلو سره الله تعالی تاسو ته واپس کړی کړي. جزاک الله خیره، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله.